بسم الله الرحمن الرحیم. دبو دجانی خیله د غیرتی خوره غیرتی مشرونه زولونه د پی ټی ایم د بانی ملګری د پی ټی ایم د جانی خیله ملګری او نه چې د خوشو نسنه ملګری راغلي دي په غونډه ناوال خو زه د مقامي تنظیم ته په دومره یو بهترین پروګرام باندې په دومره یو غاټه غونډه باندې مبارکي وایم چې دا د امن په نوم باندې یو سیمینار اول اعلان شوی و خو چې کله په 14 تاریخ باندې د علي وزیر گرفتاری وشوه بیا یې غضبانه چې دا یې کراچۍ ته یوړو او په کراچۍ چې د پی ټي ایم د لرې ملګري گرفتاری وشوه بیا هغه د امن په نوم باندې چې د گیم سیمینار اعلان شوی و میش د پاکستان فوج ته او د دې ادارې ته او چې سره د ګناګيري هغه ته دا وایي چې دا د جاني خیلې د یو کلي عوام په دومره غاټ تعداد سره وتلی ده چې هغه د امن په نوم چې کوم سیمینار مې جرغوښتی و هغه نن په یوه جلسه باندې بدل شو او دا جلسې دا به د پښتونخوا په ګوټ ګوټ شوي دا به د پښتونخوا په ګوټ ګوټ شوي په هر کلي شوي وي په هره تپه شوي وي په هره شریعه شوي وي او تر هغه وخته پوره به وي چې تر څه پوره دوی موږ دنداني ملګري راپوس کړي نه وي بیا ملګري دا دې که موږ خبر شوي چې د لوکل فوجیونه مشرونه غوښتي وي او دا غوښتنه یې زده کړې وه چې دا جلسه چې په کومه طریقه وي یا د امن سیمینار چې په کومه طریقه وي دا به تاسو ناکاموئ زه د بیوقوفونو ته وایم چې دا په دا درې ګوله چې تاسو سر نشو خلاص دا هر بات دوست په کوم ځای شنو د استعمال کړی دا دوست په شمالي وزیرستان شنو د استعمال دا تو په جنوبي شنو د استعمال دا تو په سوات شنو د استعمال دا تو په کراچۍ شنو د استعمال دا تو په پېښور شنو د استعمال دا تو په چمن شنو د استعمال دا تو په کیله سیفالله شنو د استعمال دا تو په سمابوی شنو د استعمال په کوم ځای شنو د استعمال کړی شتنن بجانی خلشدار با استعمالوي د پښتونخوا وطن په هر ګوټ شي په هر کونج شي مې تو دا هر بیس ناکامه کړی دي دا توسه په دومره غاټ تعداد سره پرتاګ نن یو ور بیا ناکامه شوه امید دې ته دا وایي چې دا خبره به نه راځون ما ستړیا وه دا یو سیلاب ده دا یو طوفان ده دا یو انقلاب ده وایي دې انقلاب لیاره تو پلوریا نشي منې کولی ملګري همیشه میشتو سوان راوایي دوی ته ډېر سخت ځای ورکوي مخته مو میش په دا پېښور سیوا مومند دا بچی وایه سره څه ورکوه بیا صبر زبان دی لاشې میلاو شو موږ احتجاج وکړو بیا دا د صحافت په نوم باندې چې کوم باز ټي وي چینلونه دوغ د هغه نه دا یو شی وچلېدلو چې دا خو افغانۍ وه دا خو افغانیون دي پاش په مو یو ټویټ وکړو ټویټ مې دا وکړو چې جغرافیه بدلیږي قومونه نه بدلیږي
زه افغان وم، زه افغان یم او افغان مې کېږم. او دا خبره د میش د لرو بر یو افغان چا وایي، میش د لرو بر افغان سیره وایي، دی ته ډېر سخت ځای ورکوي. خو لرو بر افغان میش ویله وایي، لرو بر افغان دا سره میش ځکه کي، دا ناره میش ځکه وایي چې د کله د علي وزیر ګرفتار شو او بیا د غورځنګ طرف نه د احتجاج کال ور شو، د امون اول څخه تر د بصیره پورې داسې یو ښار نه پوته شوی په د لرو بر افغان وطن شي چې پاش افغانونو احتجاج نه وي کړی. د افغانستان داسې ښار نه پوته شوی، د لرو بر افغان وطن داسې یو ښار نه پوته شوی، که کوبل ده، که خیز ده، که کندهار ده، که لوګر ده، که پېښور ده، که چمن ده، په هر ښار شي احتجاج مو شو. او دی داسې کوي ریاست کله کله په د خپلې بېوقوفۍ باندې یو نمشاد ژوندی کړو. دا د افغانیت جذبه، دا د افغانیت تړین، دا د پاکستان د ریاست د برکته دا پرین نو بله ورځ یو ور بیا ژوندی شو چې دی علي وزیر ونیولو. د علي وزیر په ګرفتارۍ باندې لرو بر ټول افغان وطن دته یو ور بیا شو کړه چې میږ یو میټایي، یو قواتي، یو وینئ، یو قومي. او چې په لرو بر افغان وطن سے که په لر شوي که په بر شوي چې چېرې په دا افغانونو باندې تکلیف ورځي، لرو بر ټول افغانون به په شریکت د خلافت څخه یو له مزامات کو. ملګري داسې کوي د جنې خېلې په دا خوره د ظلم او د جبر د پښتنې د ټول وطن غوندې، د ټول پښتونخوا وطن غوندې، د ټول افغان وطن غوندې دا د جنې خېلې په دا خوره ډېر ظلم جبر تر شوی دی. داسې کوي دا د پاچاکي مارکېټ والا واقعه به تاسو نه وي ویره چې په یوه ټیم یې څنګه ډېر مشرون په یوه وخت شهیدون کړل. داسې کوي داسې کوي د جنې خېلې چیف خالد خان ملک آئے په ټارګټ کیلنګ سے شهید کړو. داسې کوي تخت خان ملک په ټارګټ کیلنګ سے شهید کړو. دغه سلسله راونه وه هاشم خان لره په ټارګټ کیلنګ سے شهید کړو. دغه سي فاروق مجيب الرحمن وبالسلامة سلام أبونا خيري سعيد كثير بالمقطع خالد الرحمن چې یوسفون وو هغه دغه شی په ټارګټ کیلنګ شي شهید کړو. داسې کوي موږ خیال چې د نن غونډې ته بلنه وویته وایي موږ چې ډېر بل تکړه ملګری یو سیاسي شخصیت په افغان وزیر باندې څه څه داسې کوي حملې وشوې. داسې ډېر داسې واقعات دي چې داسې کوي د پاکستان ریاست چې کوم د دهشتګردۍ تخم داسې کوي کرلی وو، تخم چې د دهشتګردۍ په دا خوره باندې دی کرلی وو، په دا ټول وطن څخه کرلی وو. د هغه تخم چې کوم پیداوار ده پیداوار که د ګوډ په شکل شي ده که د بوډ بیټ په شکل شي ده خو دا تخم ده کرلی وو. میږ نه راسک نه پېژني، میږ د پاکستان فوج پېژني، میږ د دې ادارې پېژني، میږ د عیسائی پېژني، میږ د امای پېژني، میږ پښتون یادونه کوي، میږ د دې دهشتګردۍ پښتون یادونه کوي. تخم داسې کوي ټول مشرانو یوه خبره راته وکړه چې په دا خلک کې هېڅ فرق نشته. دا ټول د یوې ونه ګلون دي، دا ټول د یوې ونه ګلون دي، په دا شی هېڅ قسمه فرق نشته. میږ که سیک پېژني د میږ د پاکستان فوج پېژني. دا په خپله دا اقرار جرم کړی ده، دا اقرار جرم کړی ده چې دا ګروپونه مو جوړ کړي دي، دا القاعده دلته مور واستلی دو، دا فلونکای ګروپ مو جوړ کړی ده، دا ډنګرای ګروپ مو جوړ کړی ده. په دې بل چا ته ګیله ویله وکړه چې دای سیرې کوته
دای په خپل شپ جار ویای چې دا کور مو کړی دا به می چوبل چا په سیمه وګرځي دا ځکه په مختلفه دا یو خبره چې د میرا پاکستان کا شهر لشکسار په خلاصولو یہ پاکستانی فوج اور اس کے ادارے یہاں پر قبضہ مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں قبضہ مافیا کا آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں صحت کے جو مراکز ہوتا ہے وہاں پر مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے وہاں پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں پر نرسز ہوتے ہیں وہاں پر میڈیکل سٹاف ہوتا ہے اور یہاں پر بدو کے مضافات میں اس چھوٹے سے جانی خیل گاؤں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو چھوٹا موٹا ہسپتال بھی ہے اس کو بھی پاکستانی فوج نے قبضے میں لیا ہوا ہے اور اس ہسپتال سے انہوں نے انٹرنل سینٹر بنایا ہوا ہے کتنے شرم کی بات اور دنیا بھر میں تعلیمی مراکز میں تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر جانی خیل ہائی اسکول پر پاکستانی فوج کا قبضہ ہے اور جو پرائیویٹ عمارتیں لوگوں سے انہوں نے قبضہ کی تھی وہ تو ان کی تو لسٹ ہی بہت زیادہ طویل ہے لیکن یہ کہا کہ انصاف ہے کہ صحت کے لیے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے آپ یہاں پر آ کر زبردستی اس پر قبضہ کرتے اس میں ٹرانسپورٹ سینٹر بناتے ہیں تعلیم کے لیے ایک ادارہ بنتا ہے یہاں پر ایک ہی جائے ہائی اسکول ہے اس کو آپ قبضہ کر کے اس میں خود وہاں پر اس کے ہاتھ سے پر قبضہ کر جما جاتے ہیں اور اس میں آپ اس کو اپنی رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں ومحاسبة دنیا سے ومحاسبة معاشرہ سے جتنے لگے ہوا کرتے ہیں داشا ہمارے کو تو سب پستر کے ونظیر میں ندر دلتا بزان دا قبضہ دا یہ ٹول پاکستان کردی پارین میں جو بیٹی جو در پاکستان افغانستان بڑھن لو دارے مودا ویداوے چنا زب پتا نہ پیش چدا NLC پالسی میلے ورنہ بطلی دو دی چیرے پوٹینڈرشی ساو خوستی دا چدے ہار بارڈر چکیم ٹرمینل دا دینی والائی دا دین چیرے ٹکاگا چلیے دو سشائی شویری شہر سپنے ایجنسی ورنہ ہوتلیے دو ہے سجاؤ دو جو بیدانو چے وچا ککڑا بدمشی دو وچا ککڑا بدمشی دو نیرہ ایسا کسان اشتا دادا FW والا دی پوزیرہ دے کل پاکستان نہ ٹکے ہو پڑی ایجنسی والا دی پوزیرہ دے کل پاکستان انہا ٹرانسپورٹ ہے رسکی بلے انہا سے دبادر سے نشان دلائی کی پڑا میں پوزیرہ والا میں کپڑا چھوڑی وہ بسرا دازی کئی یو شاید اینه ندا بوده آخر به داوا دا ملک دے زیتا دیار ورسی چه دا شهر نرون که دایشی بخبلا شد دا سا رنشی چه دا تقسیم به سپوته نشی زکر چه یاسته شایدی دا ملکا خودای تقریبا طول خو ریاست دا شایده چالی فیڈریشن دا شایده چالی ریاست دا شایده چالی دی خدا طریقے بندی ملگری دا سی کئی دیکھا خبر باید ہوں دا دے 3G و دے 4G خبر دا دے 3G و دے 4G خبر چے سنہ جن پر ہوگا سزلی زن دا یواجی ما مختا دے IT منسٹر سرا ملاو او بیا چے سنہ دے موبائل کا پتائی سرا بیش ملاوی سنہ دے پوٹیسیل دے لینڈائن و دے شای سرا میش ملاوی دے DSL BSL دے پورا ٹولی وا خبر کو چه دا خڑائی نظارت کرو او دا خڑائی نظارت دکا نگر کبھی کہ انٹرنیٹ کو دنیا پر ٹولے دنیوں پہ ایسا خراجہ ہوتی سی خو میش داویتا ویچ طریقہ پر دے میشا پارا ہم نے پولیس دی چه سپر ہمیں دا 3G و 4G نمی دینا بیتا لائی چه سپر ہمیں دا DSL نمی دینا رواستا لائی طریقہ وقت پر ہمیں میشا در بندی درگی چه سپر ہمیں دا 3G و 4G و دا نیو تبا میش داوی ہے چه پلانن سبو داور شا دائی دا 3G و 4G نا زکا خوب زدالا چه دائی
په دا باندې د خلاف مجاور کېږي. زه ملګري ډېر ټیم نه وخوړم په خیر شي دا دې کوي امیش دوست په دا ټول وطن شي چې د باجوړ ناروند دی وزیرستان په راودل وزیرستان یې ودرل ځای په ځای دی کومینه سره چکړې دي یو قوم چې خپل کسون ور پرېږدي بل قوم چې خپل کسون ور پرېږدي شر جوړوي فساد جوړوي دغه شی داسې کوي ملګري امیش ته وویل چې د ملک شویو د وروني کې کومې په مان سیاست تنازع جوړه شوې دو یو خبر دی ته وکړه قسم نه که په جنګ کې مسله حل کړه په جنګ باندې یوه مسله نه شي حل کولی په مځکې به سره راټوئ بل به څه دومره وړوکی غوندې شوي چې به سره راټوئ خو که جنګ به سره وکړو زه شکو دوې سره تګې دې سټیج د قسم ته کشه قسم دو که د یوه ورسې دای برسی اول به تو سره رټ کو چې تو سره سره بدره موي دا به دای چې نه په بداله کو چې با تو سره پروتي دا شای به مو دا خبره یار وروزي دا خبره حال یاستا د هر مسله یار وروزي کای رسول الله وکړي خپل رسولي شپ خلاص کوي د ټول خبره حال سره روبو سي ز ملګری په خیر شدا خبره وتا کو جیسے پہ جیسے دا میش زندانی ملګری دا دې کوي موتا د جماعت خبره وشوه چې دا مارکیټ یا د اپریشن په دوران لاګ شوی او خلک زموږ په خپله جوړ ده زموږ خبر چې موضوع خلک ته میلاو تو کنه تو میلاو خو مو ته دا اندازه شته چې موضوع به نه وي میلاو خو دا مره پره موته چې تاسو چې دا دې کوي یو جماعت یې شهید کړای وو او دا دی یوه واقعي ذکر داسې کوي ندیم یا وکړو ډېر خلک داسې کوي داسې دي چې ټول عمر به دی زه نه غواړم چې مثال داسې سیاسي اختلاف خبره داسې کوي وکړو خو بهرحال ټول عمر به دی خو دا خبره باندې مجلس کو خو چې بیا دا د خړه ورده ولا امیش جماعت ته نقصان رسوي یا داسې کوي خو دغه چې نښلی شي قرآن مجید صحیح کوي دا ټول خلک غلی وي بیا دی د خره نه یو ټکی نه وځي بیا خالي د حنیف پښتین غوندې زون په میدان سوی ته ویلوړ وي او هغه ټول حرکتونه او هغه قرآن مجید چې چېرې شهید کړی و هغه ټول تصویرونه او هغه ویډیوګون یا بل څه نه وي بیا د هغه د پي ټي ایم سړي په میدان ته ویلوړ وي زه غوښتنه کوي ور بیا د سټیج نه حنیف پښتین د رهایي دپاره خو د ډېر وخته کیسه شیریدو انشاءالله مخته ما دا ویلي دي نن یې دا ویلي چې حنیف پښتین دی میش دا زنداني نشي ساتلی بیا به سره په شپاړسم تاریخ چې څرنګې دی علي وزیر ونیولو په کومه طریقې سره ونیولو ملګري دا ټول بیان درته وکړو زه بیا نه ریپیټ کوم خو دا هغه ورځ وه چې خو دغه ورځ بنګال مات شوی و او د بنګال د متوقع نه یوه ورځ مخته یا دغه ځکه د هغه دي چې کوم د فوج مشر او جنرال یازي هغه وایي چې نه میچ به جنګ کي میچ به تر اخره ورځې پر جنګ کي 24 غنټې نه وي پوره شوې چې ټول ملک پوره شوی د هندوستان بیا هغه د بعد په 14 تاریخ باندې د آرمي په پریس سکول یوه ډېره دردناکه واقعه وشوه بیا د هغه دردناکې واقعې برخۍ ته چې علي وزیر لوړ و دا یې د هغه در وتلو پېښور پولیس پر بدل شو دا یې ونیولو سند پولیس ته حواله کړو بیا په دغه ورځ د پاکستان ریاست د ترجیحاتو ته کتل چې په کومه ورځ علي وزیر دلته د پي ایس د واقعې نه د پي ایس د شهیدانو د برسۍ نه پر وتو ته ونیولو د دهشتګردۍ خلاف یې تقریر کړو د دهشتګردۍ مزاحمت یې کړو د دهشتګردۍ غندنه یې کړه په هغه ورځ د پاکستان ریاست اعلیٰ ترین چارواکي په اسلام آباد سے طالبانو ته ریډ کارپیټ پروټوکول ورکړو ریډ کارپیټ پروټوکول یې ورکړو نو خلاصه دا نوه واقعه د پاکستان ریاست د پالیسۍ وضاحت کو ډېر کو صحیح طریقې سره دا شاوې ډیفاین کوي ملګري دا ملګري بیا د علي وزیر نه بعد چې کوم نورالله ونیولو شیر ایوب یې ونیولو بصیر یې ونیولو حسن یې وسیله ملګري په کراچۍ کې ونیول د ټولو د رهایي میچ غوښتنه کوي او که چېرې نه شول ملګري دا
دا ولس دا قوم دا وطن دا لرو بر افغان خوره دا به په ارام نه کښېني دا به تر هغه وخته پورې مزاحمت یې کو دا به تر هغه وخته پورې احتجاج یې کو چې تر څو پورې د خپل ملګري د جلۍ نه کړوس کړي نه وي زه یوه خبره په خیر چې یوه بیا د ټولې ملګري شکریه ادا کړم خو یو سوال مې درته کوي یوه سیاستي مې درته کوي یو خوست مې ته کړ ټولې ملګري ته لرو بر افغانونو چې څه نازګلو دي چې څنګه لرو بر افغان وطن ته ټولې ته دا یو سوال کوم چې خدای رسول ته وکړي وکړي د تشدد ته نه راکړه کې وکړي د ټیپک ته نه راکړه کې وکړي چې کوم قوتونه یا تشدد شمولیس یا د تشدد په ذریعه خپل سوچ او فکر خپل نظریات د معاشرت باندې امپوز کول غواړي د هغه خان کې یا مخالفت وکړي د هغه مخې ته ودرېږئ هغه ته اواز پورته ذاتي وکړئ او د خپل وطن سره دا یو تبلیغ وکړئ چې میز به را جام نه کړي میز به را جام نه کړي میز به نه بادا د قلم په ذریعه د امن په ذریعه د صلح په ذریعه خپل مبارزه او د خپل قوم ژغورنه کړي که داسې ډېر ویش کامیاب شي بیا یو د پاکستان ریاست نه بیا چې د یو څه نړیوال قوتونه دي که امریکا ده که چین ده که روس ده که بل ده که بل ده بیا هغه یویه چې د خپل پالیسۍ د پوره نشي استعمالولی ملګري یو ور بیا ډېره مهرباني زه د درویش دراني صاحب ته یو څه شعرې باندې اجازات درته وخورم چې درویش صاحب یایي چې بیا د توره پورته شي د سر په وینو رنګ شي چې بیا د توره پورته شي د سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو چې زړونه سره یو کړو لاسونه سره ورکړو د کاڼي بلانونه شي د بوټي بلانونه شي ډېره مهرباني